تحكموا بالعدل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زمان كانوا صحابي والو د پښتنو د یوسف اولاده تاسو له چای چلنج درکړی، موږ له چای چلنج راکړی. د ثوابیوال بچې نن راپاڅېدلی دی، تا له پته نشته ایوب خان بابا دا تورپی له ټیم کې جوړ کړی، دا زموږ د ثوابۍ د رڼاګانو لپاره، زموږ د ترقۍ لپاره جوړ کړی. ایوب بابا څه وایم؟ ایوب بابا بابا جانا ستا له سلام دا اسلام آباد دارالخلافه موږ دپاره وړې، تاسو ابیوالو ته هغه لاسلیک کړی لاسلیک چې ثوابۍ او علیپور دا دوه ضلعې متاثره دي، دای ته به بجلي فری بوي. انشاءالله تا د ثوابۍ بچې یوسف صاحب ته اواز ورکړې، پوه شه دا د ثوابیوال د پاټو جنګ نه دی، دا د ثوابۍ د بچي د رڼاګانو جنګ دی، دا خپلې رڼاګانې ومومي. او انشاءالله که تا ثوابۍ کراچۍ ته د رڼاګانو ښار وی، ته د کراچۍ ته د رڼاګانو ښار وی، لاهور ته د رڼاګانو ښار وی، دا رڼا ما ورکړله. ته په ټول بلوچستان کې چې کوم ځای کې زموږ د توربینې ډیم رسېدلی او تا له پته شته په ثوابۍ کې ده، په پاکستان کې ده، د ټول نه لوی د خاورو بند په ټوله دنیا کې، په ټوله دنیا کې د ټولو نه لوی خاورو بند چې کوم دا په ثوابۍ په تاریخ کې جوړ شوی. او انشاءالله ثوابۍ د چا اولاد دی؟ دا د کجو خان بابا او د کمیشل شهید اولاد دی. دا میندو خویندو اولاد دی، تا له پته نشته، تا له خو پته نشته. خو عابد ورورو د تاریخ پاڼې وګوره. عابد ورورو خدای دې خوشحاله لره. ثوابۍ بچی څوک دی؟ یوسف صاحب بچی څوک دی؟ د یوسف بچیا، احمد بچیا، د محمد زو بچیا، خوی یوسف خان بچیا، دا د میندې خوی دی. په هند باندې یو جنګ د سیکانو سره، زما شهیدان پای کې مړ شول، ټول پای کې چې مړ شول، نو چې د سیکانو پای کې تېښته کوله، زما میندې خویندې راتلې. تاسو ته پته شته زما د میندو خویندو سپین څادرو، سپین څادرو، سپینې لوبټې وي، هغه زخمیان شهیدان نه ځینې تړلي زخمونه په پټو تا ته پته شته.